الرحمن الرحیم السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتونکو ز پارلیمنٹ هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره چې کوم پاکستان کې ترهګرۍ په حواله سره چې کوم لکه د پاکستان دا موقف دی چې افغانستان چې کوم د افغانستان ځمکه ده هغه د ترهګرۍ په حواله سره د پاکستان په خلاف استعمالیږي، نو په دې حواله سره د پارلماني ممبرانو سره به خبرې کوو چې دوی پاکستان کې د ترهګرۍ په خلاف باندې چې کوم د افغانستان ځمکه استعمالیږي په دې باندې دوی نظر څه دی. او دې علاوه پاکستان او افغانستان ته دواړو ته چې کوم د امن امان صورتحال د بهترۍ دپاره مل کر څه اقدامات چتول پکار دي او د سره سره آیا د دوی په خیال باندې افغان حکومت چې کوم پاکستان په خلاف باندې د دوی ځمکه استعمالیږي د هغې په روکتام کې دوی په مکمله توګه ناکامه دي. او دې نه علاوه چې کوم افغانستان یا چې کوم پاکستان او دواړو ملکونو ته پارلماني ممبران چې کوم افغانستان ځمکه استعمالیږي لکه پاکستان دا موقف دی، نو دوی ورته پیغام څه لري. په دې مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. کې د دهشتګردۍ دپاره د افغانستان د ځمکې د استعمالېدو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ جی ډېر افسوس خبره ده، پښتنو حالات زموږ سټریټیجیکلی کم سچویشن دی دا دلته پنجاب یا په اسلام آباد کې ناست کسان هغې ته ادراک نشته، هغه په دې باندې نه پوهېږي. لنډ مونږ الزام لګو په افغانستان باندې. ته دا ووایه ما ته چې مونږ تجارت هغوی سره تقریبا 90% ختم کو. افغانستان د تجارت 90% انحصار هغه اوس په چاینا یا وسط ایشیا ملکونه یا رشیا باندې دی. نو د مقصد دا چې هلته عمد و رفت زیات دی. انډیا ته هلته درومي خلک، ایران ته ځي، وسط ایشیا ملکونو ته ځي، هلته هېڅ ایشو نشته، دهشتګردي هلته نه ځي. هلته هغوی دپاره لکه هغوی ملکونو خلاف د افغانستان ځمکه نه استعمالیږي. صرف یو پاکستان دی مونږ قرآن کړی دی چې افغانستان د مونږ ته راځي. مونږ ته پکار ده چې خپلو ځانونو خپلو ګرېوانونو ته وګورو او په هغې کې مونږ سرچ وکړو چې زمونږ کومې غلطیانې دي، مونږ کې څه کمزوریانې دي، هغه ځان نه لرې کړو. مونږ پښتو کې متل دی وایي چې خپل ځان سنبال لره بل غل مه بوله. نو مسله په مونږ کې ده خپله. پاکستان خو چې کومه دهشتګردي پاکستان کې کېږي ذمه دار افغانستان ګڼي. آیا واقعي ستاسو په خیال باندې افغانستان ذمه دار دی؟ ټوټلی دا غلطه دا خبره دی کې هېڅ هغه نشته. مونږ ته یار دا تجربات مو ډېر وکړل، 75-77 ساله تاریخ، نور مزید لږ سنجیده کېدل پکار دي. دا الزامونه لکه د ښځو کلیوالو ښځو په شان باندې په یو باندې الزام په بل باندې الزام، اخر کار تر کومه پورې به مونږ خپل ځانونه دوکه کړو. نو وخت دا د ګاونډي کار څومره ته لکه ته ذلیل کې ته هغه کې لکه ویې وژنې څه ظلمونه زیاتي ورسره کوي، بیا د هم ګاونډي دی، خلاصون نه نشته دی. نو ولې نه مونږ د محبت لیار ځان ته اپناو. او خاص کار زه ستا په واسطې باندې دا پیغام ورکول غواړم چې او زمونږ د پښتو روایت، زمونږ اسلامي روایت، مشرقي روایت په هغې کې په ښځه باندې لاس نشي کېښودل. دلته مونږ وینو بیچاره زنانه هلته نه مهاجر راغلي دي، هغوی سره کارډونه ومي او 1.5 لاک روپۍ پولیس یوسي او بیا هغې نه پاس 1.5 لاک روپۍ ته واخلي او بیا یې رها کړي. په اسلام آباد پولیس په دې ټایم کې دا کاروبار شروع کړی دی د افغانیانو خلاف، او دا د دوی بېوسي ده، دلته راغلي دي د بېوسۍ د وجې او موږ ورسره دا زیاتی کوو. نو دا خبرې د چا یریږي نه، د عامو خلکو نه یریږي. او بیا پښتون قوم هغه تاسو ته اندازه ده چې هغه د ذهن نه چېرته هم خبره بیا وځي نه، هغه به دا خبرې ټول عمر په دماغو کې. پاکستان دا موقف دی چې پاکستان کې چې څه هم دهشتګردي کېږي دا د افغانستان نه مطلب کېږي، او افغانستان چې کوم حکومت دی هغې د خپلې ځمکې په حفاظت کې، په کنټرول کې په مکمله توګه ناکامه دی. آیا ناکامه دی؟ بالکل نه دی ناکامه. ما تاسو ته مخکې هم وویله دا ایلیمنټس چې څومره هم دي زموږ ایجنسیانې، زموږ ادارې د دې میس هینډلینګ کوي. نمبر 1. نمبر 2 خبره دا ده چې دا پاکستان ایکس فاټا کم مرج ایریاز دي. آیا پاکستان ادارې په هغوی کې خپل 100% کنټرول راوستی دی؟ په دې باندې لږ خبرې کول پکار دي. زه چې کومې علاقې سره تعلق ساتم نو په هغه علاقه کې مونږ خبرې کوو. زه اوس په دې پوزیشن کې یم چې زه د چا متعلق هم خپل رای آزادانه اظهار نشم کولی. دې نه علاوه نو چې کوم پاکستان یا چې کومې سیکورټي ادارې دي ورسره افغان حکومت ته بیا هم پاکستان چې کوم موقف دی د افغان د ځمکې د استعمالېدو په حواله پاکستان کې د دهشتګردۍ دپاره اورال پیغام څه لري؟ خلکو ته هم څه پیغام لري؟ خلکو ته هم دا پیغام دی چې پوره امن اوسئ او امن لاره ځان ته خوښوئ.
د افغانستان متعلق خاص کر زه ټولو پښتنو ته دا وایم چې ټول ډډ کې ودرېږئ د خپلو ګاونډیانو سره افغانستان خلاف چېرته هم داسې خبرې مه کوئ. زموږ ورونه دي، هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ سره ثقافت کلچر رشته ده، زموږ سره مذهبي رشته ده او د دوی په وجه باندې زموږ ډېر خلک هغه په روزګار وو. افغانستان خلک به دلته راتلل، زموږ خلک هلته تلل روزګار کاروبار ته مزدورۍ ته. په دې کې زیات تر اکثریت زه وایم چې دا ټول د پښتنو ته نقصان پښتنو ته ورسېدو. نو موږ ته پکار ده چې دغه شي دپاره موږ خپله هلې ځلې سټارټ کړو او موږ افغانستان سره برادرانه ماحول جوړ کړو. څنګه چې سو د دیوار برلن کېدای شي ړنګېدای شي، نو افغانستان بارډر باندې چې کوم بارډر لګېدلی دی وای ناټ دا هم ختم شي او موږ بیا خپل ورونو غوندې ټایم پاسۍ کوو هلته. پاکستان په خلاف د افغانستان د ځمکې د استعمالېدو په حواله سره د تجدیدګردۍ خلاف چې کوم پاکستان موقف دی چې افغانستان ځمکه استعمالېږي، ستاسو په نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ګوره جی، د پاکستان خلاف خو چې هر ځای استعمالیږي نو ظاهره ده چې پاکستان دی نو مونږ یو، نو په هغې کې خو مونږ په هیڅ قسمه په هیڅ خبره کمپرومایز نشته. نو په دې کې به زه تاسو له د دې خبرې همدا جواب در کوم چې مخکې پاکستان دی، نورې خبرې بیا دي. آیا پاکستان کې د دهشتګردۍ ذمه دار افغانستان دی؟ ګوره جی، دا خو صحیح جواب به تاسو له ایجنسو والا درکولی شي، خو مونږ خو هغه ګورو اشاره ظاهر ګوري. ټیک شوه جي، چې څه ښکاره ښکاري چې څونه زه خبر یم څونه تاسو خبر یې، نو مونږ خو هغه حده پورې خپله خبره کولی شو. او بیا دا خبره کوم چې پاکستان وي نو مونږ یو، که خدای دې نه کې پاکستان نه نو هیڅ هم نشته. دواړو ملکونو ته د امن و امان د بهترۍ صورتحال دپاره کردار مل کړ پکار دی؟ بالکل. نومې ګاونډ سره ښه تعلق پکار دی چې امن وي، هم به هغوی خوشحاله وي، هم به مونږ خوشحاله یو. ښه تعلق هم پکار دی چې د امن راوستو دپاره د دواړو ملکونو حکومتونه چې دي چې دوی دي یو شي او د امن د راوستو کوشش دې وکړي. آیا افغان حکومت د پاکستان په خلاف چې کومه د دوی ځمکه استعمالېږي د دې په کنټرول کې تاسو ته دوی په مکمله توګه ناکامه ښکاري؟ ګوره جي، پښتو متل وي پټ غل باچا دی. ټیک شو جي، اوس دا خدای ته به پته وي، الله ته به پته وي چې آیا دې کې دغه ځای د حکومت کردار دی، که هغې هم پکې بېوسه دي. خو نچوړ ده چې پکار دی چې حکومت د داسې شي تدارک وکړي، د دې د مخنیوي وکړي او دا دې ټیک شي. د پاکستان په خلاف د دهشتګردۍ دپاره د افغانستان د ځمکې د استعمالېدو په حواله افغان حکومت ته پیغام څه لري؟ زما همدا پیغام دی چې افغانستان حکومت له پکار دا دي چې هغوی دې د امن دپاره کوشش وکړي، ځکه چې امن وي نو هم د افغانستان دپاره ښه ده، هم د پاکستان دپاره ښه ده. دهشتګردۍ دپاره د افغانستان د ځمکې د استعمالېدو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ څه مسلې داسې دي چې موږ پخپله جوړې کړې دي، هغې د لاسه بیا موږ په حساب نه پوهېږو. چې نن 20 کاله مخکې افغانستان کې چې کله شوروي راغله او موږ ویل سټریټیجیک ډیپت دی، ځکه چې نو هغه سټریټیجیک ډیپت اوس موږ د هغې خمیازه لګیا یو راغونډو. د خندا وجوهات راته بیان کوي او دې نه علاوه آیا پاکستان کې چې څه هم دهشتګردي کېږي ذمه دار افغانستان دی؟ افغانستان حکومت یا چې کوم امارات ورته وایي د دهشتګردي خو د امارات نه مخکې وه، نو که هغې به کېدای شي چې څه ناڅه پکې مرسته کمزوري لار کېدای شي، خو پوره ذمهواري تاسو د افغانستان په دولت باندې نشئ اچولی. څوک کېدای شي؟ ذمهداري د چا جوړیږي؟ پاکستان کې دهشتګردۍ د خلکو د جان او مال تحفظ دې کې څه زموږ د پالیسیانو غلطي ده چې کله مونږ دا سوچ وکړو چې یار مونږ به دې سره مذاکرات وکړو، هغې به نیت خو مونږ دا نه وایو چې خراب نیت به، خو هغې سره نقصان وشو او فایده نه شوې.
د پاکستان دا موقف دی چې د دوی په خلاف باندې د افغانستان ځمکه استعمالیږي او په دې کې آیا تاسو ته هم داسې لګي چې افغان حکومت د خپلې ځمکې په کنټرول کې یا چې کوم د پاکستان په خلاف استعمالیږي ناکامه دی؟ ګورې زموږ دوه خبرې دي. یا خو که زموږ دپاره افغانستان کې امنیت ضرور دی. زموږ د پرمختګ دپاره، زموږ د تجارت دپاره، نو موږ باید پکار چې دا کوشش وکړو چې هلته امنیت وي. زموږ په مفاد کې هم دی، د هغې په مفاد کې هم دی. څانه پورې چې د ټي ټي پي والا خبره ده، هغه موږ پکار دی چې ابجیکټیولی که تاسو بل ورځ پېښور کې چې کوم د سیاسي ګوندونو سره زموږ د وزارت دفاع لاندې چې کوم د فوج مشر دی، هغه هم چې کومې خبرې وکړي، هغې کې هم ټول سیاسي ګوندونو ورسره دا خبرې کړي دي. نو لاره ځکه چې که ډېر هم سبا اسکلیشن وشي او شر طرف ته او دغه طرف ته خبره لاړه شي، خبره بیا په خبرو ختمېږي. افغان حکومت ته بیا هم او خاص کر بیا پاکستان چې کوم سیکیورټي ادارې دي، اسټابلیشمنټ یا حکومت ته د دهشتګردۍ په حواله باندې پیغام څه لري؟ اولنۍ خبره خو دا ده، هغه که سیاسي حکومتونه که زموږ حکومت که موجوده او که اسټابلیشمنټ اول بلک شانتې خپل ګروان کې مونږ ګورو او مونږ چې کوم په ماضي کې کوم غلطیانې کړي دي د هغې به مونږ اعتراف کوو او هغې نه پس به په روغ نیت باندې د وطن د ولس پرمختګ دپاره د پالیسیانو باندې چې دی د نظرثاني کوو او معاملاتو او چار به خیر طرف ته بوځو، ځکه چې دی کې زموږ د فوزونو ځوانان هم هره ورځ شهیدان کېږي، پولیس والا شهیدان کېږي، پولیس شهیدان کېږي او مونږ نور دنیا کم خو روانه ده، مونږ د مرګ او ژوبله نور چې دی هغه مونږ د هغې مونږ دغه نشو کېدی، جوګه نشو کېدی. خپل ګریوان ته کتنه څومره ضروري ګڼئ؟ اولنی کار خو همدا دی، خو دا ډېر کم کېږي. پکار دی خود پکار دی، دی نه بغیر مخکې ته خو دغه کېږي نه چې خپله غلطي ته د ځان کې غلطي ونه وګورې او د هغې اعتراف ونه کړې، نو بیا خو مسله حل کېږي نه. پاکستان کې د دهشتګردۍ په حواله باندې د افغانستان د ځمکې په استعمالېدو باندې ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنیادی طور باندې افغانستان د پښتنو ملک دی او دې خوا چې څومره پښتانه پراته دي هغه په خیبر پښتونخوا په دا سیمو کې پراته دي او د جنگ په دوران کې د دې افغانیانو د پښتنو ډېر خدمت او ډېرې قربانۍ دي. په دا سیمه کې وشو، ستر شو، لوی شو، زموږ غم خادي دوی سره شریکه ده. موږ په یو نوم یادېږو، لهذا چې اخوا مریم پښتانه مري او چې دې خوا مریم پښتانه مري. که بالفرض د افغانستان دا خوره د پښتنو خلاف استعمالیږي، خو دا خو لوی ظلم دی، ځکه چې موږ وله عزت ورکړی دی، موږ وله کورونه ورکړي وو، موږ دا خلک تقریبا 40 کاله ساتلی دي. نو دا پښتانه دې په دې یو خبره باندې ځان پوه کړي چې دې خوا چې کوم زموږ دا پښتانه رونه اوسېږي او په دې باندې شیلینګ کېږي یا دلته چې کوم دی بم بلاست کېږي یا دلته میزایل فایر کېږي، نو دلته ورونه مري، خویندې مري، ماشومان مري او دا د دوی چې کوم دی که نه دې سره یو ګهره رشته او تعلق دی. نو لهذا د هر ریاست دا ذمواري جوړېږي چې د خپلې خاورې دفاع وکړي. هغه چې کوم دی نور د دې خاورې نه چې کوم دی موږ په تکلیف نشو، نو موږ د دې غندنه کوو چې دا خاوره کومه استعمالیږي او پښتون یو طرف مري او بل طرف مري. نو دا ډېره د افسوس خبره باید دی چې پښتانه بیدار شي. آیا پاکستان کې چې کومه دهشتګردي ده د دې ذمه دار افغانستان دی؟ د دې ډېرې خبرې دي جی. بنیادي طور باندې لکه تاسو وګورئ زموږ خارجه پالیسي تاسو وګورئ، بیا د دوی چې کوم دی د دوست ممالک خلاف چې کومې فیصلې دي هغه وګورئ. نو بنیادي موږ خپل دوستان خفه کړل، موږ خپل دوستان دشمنان کړل، خو چې دا کومه دهشتګردي کېږي د انډیا او په دې کې چې کوم عوامل استعمالیږي دا د دغه ملک مجرمان دي، که د افغانستان د خاورې دي او که هغه د انډیا. افغان حکومت د ستاسو په خیال باندې پاکستان کې چې کومه دهشتګردي د هغه سایډ نه کېږي یا چې کوم د پاکستان کنسرن دي، نو آیا تاسو ته داسې لګي چې افغان حکومت د دې په کنټرول کې په مکمله توګه ناکامه دی؟ ګوره د هغوی خوره ده، د هغوی لکه د پاکستان نه بالفرض خلک راوچتېږي او په افغانستان باندې چې کوم دی میزایل فایر کوي یا یو ګروپونه وي چې هغه په ایران باندې فایر کوي یا په چاینا باندې فایر کوي، نو دا خو چې کوم دی د پاکستان ذمواري بیا جوړېږي چې دا خل رایسار کړي. افغانستان ذمواري جوړېږي چې هلته که دوی خپله کوي او که دا دهشتګرد یې کوي چې دا رایسار کړي او دې مخه ونیسي. افغان حکومت ته په دې حواله سره چې کوم د پاکستان هم دا وینا ده چې د دوی په خلاف پاکستان په خلاف باندې افغانستان ځمکه استعمالیږي دهشتګردۍ لپاره، افغان حکومت ته پیغام څه لرئ؟ ګوره ټول نه لومبۍ خبره دا ده چې انډیا هلته کوم دوی وایي چې هسپتالونه، روډونه یا کوم انویسټمنټ هلته کوي،
نو دا په کشمیر کې هم مسلمانان دي او په افغانستان کې مسلمانان دي په هغې بمباري کوي د هغې کورونه ورانوي او دوی له سړک جوړوي بنیادي طور باندې دا فورس کوي د پاکستان خلاف په استعمالېدو کې نو دا ظلم دی دا جبر دی زه پیغام ورکوم چې موږ پښتانه یو او ستاسو مزایل او ستاسو لکه طاقت دومره نه دی چې تاسو بل ځای هیټ کوئ تاسو افغان ورونه هیټ کوئ دا موږ چې کوم په کومه سیمه کې پراته دي نو دا ظلم دی موږ چې کوم دی د هغه کو چې دا د رایسار کړي شي او د دې خاورې د موږ د دې خوا خیبر پښتونخوا په دفاع کې د افغان ورونه چې څومره دلته اوسېږي دا د دهشتګردي رایي پاکستان کې د دهشتګردۍ لپاره د افغانستان د ځمکې د استعمالېدو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ ما په خیال کابل او اسلام آباد کې خبره اتره پکار ده حالات ښه کېدل پکار دي په ټایم کې ډېر ښکلي حالات جوړ شي او افغان طالبان مشران چې کله دلته راغلي وو ما ته د اعزاز حاصل دی چې ما په ایرپورټ باندې هغوی ته په خیرالي ویلي او بیا مخه هم ورته زما په لاس الله کړی وای ورسره ډېره مینه وه او ډېر ښکلی امن را روان و د هغې وخت فوجي قیادت او سیاسي قیادت ټول په یو پیج باندې و چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د تعلق ښه شي چې موږ باندې د سنټرل ایشیا د ټول قزاقستان ترکمانستان او دا چې څونه ملکونه د دې د لارې کولو شي په هغې کې چې د بزنس روان شي حالات ښه شي افغانستان قوم پاکستاني خاص کر د پښتون سیمه چې کومه ده په دې کې زموږ بچي چې د امن خبره واوري چې د قلم راوالي ټوپک کېدي د ټولو خبرو دپاره ضروري دا ده چې د جنګ جګړو په ځای باندې په خبرو باندې دا مسله حل شي او دا خبره کانسپټ کوي د دهشتګردۍ ذمہ دار افغانستان دی پاکستان کې د دهشتګردۍ ذمہ دار دهشتګرد دي زه په یو ملک باندې دا تور لګول نه غواړم خو زه دا ضرور ویل غواړم چې موږ افغان طالبان او زموږ افغانیان موږ ټول وروڼه یو موږ ټول مسلمانان یو خو هغوی ته دا خاص دی چې ستاسو په خاوره باندې که څه خلک په پاکستان حمله کوي د هغې سره باب وکړي پاکستان چې کوم د دهشتګردۍ په حواله باندې افغانستان ځمکه استعمالېږي آیا افغان حکومت د دې په کنټرول کې تاسو ته په مکمله توګه ناکامه ښکاري ما په خیال په دې باندې خبرې پکار دي دا خبره نه ده پکار ډېره موده پس په زمانو پس په اسلام آباد او په کابل کې تعلق لږ ښه شوی افغان حکومت ته پیغام څه لرئ زموږ وروڼه مسلمانان یو موږ ګاونډیان یو ستاسو ډېره قرباني کړې ده ستاسو په قربانۍ کې زموږ یو کردار دی خو زموږ دا خاص دی چې په کابل کې به خوشحالي الی چې په اسلام آباد کې امني او په اسلام آباد کې به خوشحالي الی چې کله په کابل کې امني که زموږ طرف ته داسې خلک چې تاسو ته نقصان در رسوي بېشکه زموږ ذمهواري دی چې موږ به منې کوو خو ستاسو په خاوره باندې هلته کې داسې خلک چې د هغوی نه اسلام آباد ته پېښور ته خطره ده زه به درخواست کوم چې تاسو هغه طاقتونه او خلک په خپل لاس باندې کنټرول کړئ او بالخصوص د مسلمانانو دشمن هندستان چې د مسلمانانو دشمن دی د اسلام دشمن دی په کشمیر کې ظلم کوي زما به درخواست دی افغان طالبان ته د هغې حکومت ته خاص کر امیر خان متقي صاحب ته چې تاسو د هندوستان سره چې کوم دی نو هغه خبرې په دې طریقه وکړئ څنګه چې هغوی سره پکار دي چې د هغوی نه د دې خبرو تپوس وشي چې ته څنګه په دنیا کې او خاص کر په کشمیر کې د مسلمانانو سره ظلم کوي پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بڑا لمحہ فکر ہے اور اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ سرحدیں بالکل غیر محفوظ ہیں بس میں یہی کہوں گی کہ ایک اچھے سفارتی تعلقات بحال ہونا چاہیے اور اس میں سمجھتی ہوں اگر تمام کیونکہ وہاں طالبان کی حکومت ہے اگر اسلامی جماعتیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کر کے تو انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ حالات بہتر ہوں گے دونوں ملکوں میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری کے لیے دونوں ملکوں کو کردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں جو ہمارا ملک کی جغرافیائی حیثیت ہے اور افغانستان کی اس کو دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں اللہ کرے ہمیں بھی عقل آئے اور افغانیوں کو بھی عقل آئے کیونکہ دیکھیں ایک ایسے وقت نے پاکستان نے بڑی برادرانہ رویوں کا وہ کیا تھا کہ ان کو یہاں آباد کیا جبکہ ہماری خود معاشی حالات تباہ ہو گئی لیکن ہم نے ان کے ساتھ ایک برادرانہ سلوک کیا تو اب اس کو اس وقت کی ضرورت کو دیکھ کے افغانی حکومت کو بھی افغانستان کی حکومت کو بھی اور پاکستان کی حکومت کو بھی مل بیٹھ کے کچھ فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان ہے دیکھیں افغانستان بھی ہے اور جو گزشتہ حکومت ہے وہ بھی ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف جس طرح کے دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے ان کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام لگ رہا ہے دیکھیے بالکل ناکام ہے انڈیا وہاں سے دہشت گردی کر رہا ہے جتنے ٹیررسٹ آتے ہیں وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان
आते हैं, और अफ़गान हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि उनके हमारे साथ एक बरादराना ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को मद्देनज़र रख के वो इस दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में हमारा साथ दें। पैगाम देना चाहेंगी अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन के इस्तेमाल पर? मैं यही कहूँगी, मुसलमान के हाथ मुसलमान कत्ल हो रहा है, और ये दहशतगर्दी मैं नहीं समझती कोई मुसलमान मुलव्वस हो सकता है। अफगान हुकूमत को भी सोचना चाहिए। د पाकिस्तान په خلاف د افغانستان د ځمکې د استعمالېدو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جی دا یو خبره ډیره اهمه تاسو وکړه. د افغانستان په حواله چې زمونږ کومه پالیسی و د تحریک انصاف ډیره بهترینه و. اوس کومه په پالیسی کې داسې سره ریفت راولو چې موږ د افغانستان سره تعلقات خراب کوو. زموږ نیبر ډسټریکټ ته زموږ ګاونډیان دي، نو دا ډیر غټ اثرات راځي په خیبر پختونخوا باندې. نو پرون په میټینګ کې چې کوم د سکیورټي په حواله میټینګ شوی دی، کې زموږ چیف منسټر الیامین ګنډاپور صاحب ډیر خطر تجاویز ورکړي دي، نو چې په هغه باندې عمل وشي ان شاء الله. افغانستان کې د دهشتګردۍ ذمہ دار افغانستان دی. جی د دهشتګردۍ نه ملکی نه مسلک یو نه دین وي. دهشتګردي چې څوک کوم کې کاغذ دی غاړی کدا غاړی هغه زموږ هغه د مسلمانانو خلاف. پاکستان په خلاف چې کوم افغانستان د ځمکه استعمالېږي، آیا افغان حکومت د دې په کنټرول کې په مکمله توګه تاسو ته ناکامه ښکاري؟ جی دا سده چې افغانستان کې چې کوم د طالبانو کوم ټرانزیکشن وشو د حکومت، نو غلا ډیر نه وی دي، لا مسایل شته دي، هغه ته هم ایشوز وي. خو چې کله دوانه کینی په ټیبل باندې شینو ډیسکس کی چې کم دي کې کم ملک ته سم مسله ده، نو چې په خپل کې مونږ په هغه باندې خبره وکړو ان شاء الله بهتري به دواړو ته میسج څه دی؟ افغانستان حکومت ته هم او د پاکستان هم؟ دواړو ته دا میسج دی چې مونږ په دې جنگ کې 25 کاله دا جنگ مونږ وکړو، نو هیڅ فایده رونه وتله. نو په کار ده چې دواړه ملکونه په کلاو زړه سره کینی، او چې کوم د دهشتګردۍ په حواله سره د دوه تحفظات دي هغه مونږ ایډریس کو چې زموږ کوم تحفظات دي افغانستان ایډریس کی. افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے یا جس طرح کے دہشتگردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، پاکستان کا یہی موقف ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بڑی افسوس کی بات ہے، اور ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے شواہد بھی موجود ہیں اس کے، بار بار وہاں سے جو ہے دہشت گردی کے جو وہاں سے سہولت کاری ہوتی ہے وہ سرزمین استعمال ہوتی ہے. حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا ہے، اور دہشت گردی کہیں پہ بھی ہوگی، کہیں سے بھی ہوگی، پاکستان اس کو سخت جواب دے گا. پہلے بھی دیا ہے، آئندہ بھی دیں گے. تو میرا تو یہ میں سمجھتا ہوں جن حالات میں وہ ہیں ان کو اس قسم کی سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے جو پاکستان کے خلاف جو استعمال ہو ان کی دھرتی. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور یہ بار بار جو ہوتی ہے، اور پہلے بھی پاکستان نے جواب دیا ہے، اگر ابھی بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستان سخت جواب دے گا اس کا. پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان ہے یا افغان حکومت ہے؟ دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے جو دنیا بھر کی جنگ ہے وہ پاکستان نے لڑی ہے. 9/11 کے بعد پاکستان کے ہمارے 80,000 سے زیادہ سویلین فورسز شہداء ہمارے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، آج تک ہم دے رہے ہیں. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بھر میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے، اور جو دہشت گرد ہے جو پاکستان کے خلاف جو اس طرح کی کارروائی ان کو جان مسل بھی کیا جا رہا ہے. تو پاکستان آج بھی وہ جنگ جو ہے لڑ رہا ہے، اور اس کا سفر قیمت بھی ادا کی ہے پاکستان نے. دنیا بھر کو یہ سوچنا چاہیے، جہاں سے بھی بھارت سے ہو یا افغانستان سے ہو، کہیں سے بھی اس قسم کی سہولت کاری ہوتی ہے یا ہمارے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں یہ خطے کے لیے اچھی بات نہیں ہے. کیا افغان حکومت کو آپ کمزوری یا مطلب اپنی سرزمین کے کنٹرول جس طرح کے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ناکام ہے؟ دیکھیں، یہ ناکامیاں تبھی ہو رہی ہے، پاکستان نے بار بار ان کو یہ یاد دہانی کرائی ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کہا ہے ہم اپنے پڑوس میں امن سے رہنا چاہتے ہیں، یہ ہم سب کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، مگر ہمارا کوئی خیال نہیں رکھے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ خطے کے لیے اچھا نہیں ہے. پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے حوالے سے یا جس طرح دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، افغان حکومت کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہم پرامن اور جو ہے اپنے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اگر پاکستان نے ہمیشہ ماضی میں ان کی سپورٹ کی ہے، ہر قسم کی سپورٹ کی ہے، تو یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، تو ان کو یہ بھی تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں پرامن اس میں افغانستان کی بھی بہتری ہے کہ کہیں سے ان کی سرزمین استعمال نہ ہو. صرف خطے میں نہیں، اس کا اثرات دنیا بھر میں جاتے ہیں. دونوں ملکوں کو، افغانستان پاکستان کو امن کی بہتری کے لیے مل کر اقدامات اٹھانے چاہیے.
یہ پاکستان تو امن کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف اپنی قیمت ادا کی ہے، جنگ لڑ رہا ہے، مگر ہم اس کو ناکام بنائیں گے اور ان کو منہ توڑ جواب بھی دیں گے، اور ہم افغانستان سے برابری کے باہمی جو تعلقات ہیں ان کو بہتر چاہتے ہیں، اس سے ان کی بھی بہتری ہے، پاکستان کی بھی بہتری ہے۔ بڑو ملکونو ته افغانستان پاکستان ته د امن او امان صورتحال د بهترۍ لپاره مل کر اقدامات پکار دي. بالکل گاونډي د گاوند سره چې ته اقدامات نه کوې خپل ملک په خپل کور به څنګه ټیک کوې چې ستا ګاونډي سره ته لګیا چیټ چټکې نه ستا په کور کې امن پاتې کېدی شي نشي پاتې کېدی نو موږ هغه دا پکار ده چې پاکستان هم په دې سوچ وکړي افغانستان هم په دې وکړي بلکې انډیا دې پې هم وکړي ایران دې پې هم وکړي چین دې پې هم وکړي موږ چارچاپېره په دې دغه کې ګیر یو چې موږ خو د بېوسه یو زموږ دا خلک زموږ وطن موږ خو د خپل معاشي حالاتو نه د هغې نه نه وځو د هغه قصو نه نه وځو. خیبر پختونخوا خلک پریشانی ستاسو مخامخ ته انتهایی پریشان کن صورتحال هم د خیبر پختونخوا کې نو پاکستان افغانستان یا چې کوم پاکستان اسټابلیشمنټ دی کوم خلک پریشانه دي څه پیغام ورته لرئ؟ یاره جی د پریشانۍ حل دا دی که نه چې د خپل صادر ته ګوره او خپل صادر کې خپې غځوئ د بل چا سره مه چیړچاړ کوئ بس صفا خبره دغه ده د خپل د غریبانانو خلکو سوچ وکئ د خپل وطن سوچ وکئ د خپل د معاشي حالاتو سوچ وکئ موږ د کم حالت د 2025 شو آخر 2025 خلکو یې په 2030 کې او 2040 کې به پته نه چې دنیا په کم طرف رواني موږ خو هېڅ په حساب پوه نه شو موږ خو ورځ په ورځ په تنزلۍ سره او په ښکته غورځېږو روان یو خلک د په معاشي حالت د بجلۍ د بیل او د ګیس په بیل په دغه کې ګرځو موږ لوډ شیډینګ تر اوسه ختم نه شو په 2025 افغانستان کی سرزمین کے استعمال کے حوالے سے جس طرح کے پاکستان کا موقف ہے کہ ان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس پر؟ جی یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ افغانستان کی ہم نے جو مدد دی ہے اور افغانستان میں پیس اور امن کے لیے جو قربانی ہم نے دی ہیں جو جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ دنیا میں کہیں پہ اس کی مثال نہیں ملتی لیکن بدقسمتی ہے کہ افغانستان نے ہمیں اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا وہ اپنی سرزمین دے رہا ہے دہشت گردوں کو پاکستان پہ حملے کرنے کے لیے اور اس کی وہ تنظیم سازی وہاں ہوتی ہے اس کا پلاننگ وہاں پہ ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں دو اچھے ممالک جن کا بارڈر ملا ہوا ہے جن کا ایک تاریخی رشتہ ہے ایک دوسرے کی مدد کا بھائی چارگی کا یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا یہ افغانستان کو اپنی پالیسی ریویو کرنا چاہیے. کیا پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان ہے؟ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ صرف افغانستان ذمہ دار ہے لیکن اس میں بہت ساری دہشت گردی وہ ہو رہی ہے جس کی پلاننگ اور زمین استعمال ہو رہی ہے افغانستان کی. کیا افغانستان اپنی سرزمین جس طرح کے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ان کے کنٹرول میں مکمل طور پر آپ کو ناکام لگ رہا ہے؟ نہیں ناکام نہیں ہے ایز اے پالیسی انہیں اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کو مطلب امن کے لیے مل کر کردار ادا شروع کرنے ہوں گے ایک دوسرے پہ اعتماد کر کے ہم نے ایک دوسرے کو یہ فیلنگ نہیں دینی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں نہیں ہم بھائی ہیں دوست ہیں. افغان حکومت کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ پاکستان سے آپ کا ایک نیچرل الائنس بنتا بارڈر ملک ہے اور ہم نے آپ کی پورٹ نہیں ہے ہم آپ کے تمام امپورٹ پاکستان کے تھرو کرتے ہیں اس میں بڑی اسمگلنگ بڑے نقصانات ہوئے ہیں ہم کو اور پھر جو جنگ ہے اس میں ہم نے آپ کو بھرپور ساتھ دیا ہے اس سے بدلے میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ افغانستان دل و جان سے ہمارا ساتھ دے. پاکستان کې د دهشتګردۍ په حواله سره د افغانستان د ځمکې د استعمالېدو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقع ده چې افغانستان زموږ لپاره ډېر اهمیت لري بلکې ټول ګاونډیان موږ د وایو د وخت نه زموږ د پارټۍ دغه دی بیا د باچا خان بابا نه واخله د ولی خان بابا بیا اسفندیار خان بیا د اوسه پورې زموږ د پارټۍ دا یوه خبره ده چې په افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې به امن وي که مترقی افغانستان مونږ غواړو نو بیا مترقی پاکستان مونږ سوچ کوو. بله دا خبره ده چې مونږ دا وایو چې نن زمونږ په افغانستان په مونږ دومره اثر دی لکه یو سړی چې هلته کې پرنجې وکړي نو نزدې په هلته کې بس مونږ په صوبه کې غورځېږي دومره اثر دی. نو د دې وجې نه پکار دا دی چې مونږ خپل خارجي پالیسي برابر کړو مونږ د هغې سره کینو نو د دې وجې نه مونږ دا وایو تاسو لارې بندې کړئ تجارتي لارې زمونږ کولول غواړي زمونږ ډېر زیات اوږد سرحد دی د هغوی سره بلکې دې د هغه دغه نه واله رندونه واخله
بیا بسې لیټۍ کنډولې بیا بسې چې کم دی نو ناوګۍ دغه دی بیا بسې پاس دی بیا بسې زه د هغه دغه چمنه پورې ورسه دې باندې 14-15 مضبوطې لارې دي زموږ دا اوس چې دا ته ټولې بندې کړې او بیا د تورخم بارډر چې کم دی نو هغه تعلي صحت ته ورسه چې هلته کې د هغوی مریضان راځي هم ته نه پرېږدي نو زموږ د صوبې خو بالکل هغه هر څه کاروبار هم ختم شو د دې پورې چې کم ډاکټران په هسپتالونو کې هغوی دغه کول د هغوی غریبانو بد حال دی ځکه چې دا ټول دغه به افغانستان نه به راتلل ځکه چې دا ډېر غټه آبادي ده نو خامخا د هغې مریضان به راتلل دلته کې به یې دغه علاج کوو بله دا چې د کم خلک به تلل راتلل نو دوی به هم سوړه راوړه به نو د هغې د وجې نه د هغې ښه قیمتي فروټ او دغه او داسې شیونه چې نن د هغې میوه د قیمتي هغه زمونږ دغه د وجې نه پابندو د وجې نه هغه خرابېږي هلته کې ارزان قیمت زمونږ د دې طرف نه سبزیانې ځي څه دي هغه چې کم دی خرابېږي او بله دا چې دا خامخا دغه نه خلک را روان شي نو څوک په تورخم کې چې کم دی نو تکې وخوري څوک په پټرول پمپ کې تیل واچوي څوک چې کم دی نو په هغې ګاډیو کې مزدوري وکړي څوک ګنډې راغستې په لار په سال دا ټول کار چې کم دی سر زموږ د پښتنو ته دا مسله جوړه ده او بس نن سبا نقصان یې زیاتره پښتنو ته د کاروبار بالکل په زیرو باندې دی او چې کوم سکیورټي صورتحال دی هغه هم ستاسو مخامخ دی همدغه خبره ده چې کله د افغانستان نه څه معامله راځي نو هغه په پښتونخوا کې سړېږي نو بیا پنجاب ته راځي او پنجاب ته اکثر راځي هم نه ځکه چې دوی خو خپل پروګرام کړی دی او بلکې داسې ټایم کې هم راغلی وخت چې تاسو موږ ته څه مه وایئ زموږ ته کار نشته دی پیدې سیزونه پنجاب ته پیدې شیونه خو ټول پنجاب ته روان دي د دې پورې چې سره راختلي دي زموږ نو هغه باندې هم دا وکړه چې دا زموږ سره په بونډري باندې چېرته اټک سره دي نو چې دا زموږ دي نو خبره موږ دغه خبره بس وضعیت نه ده چې دا خو یو طرف ته ځي خو بهر زموږ په دې وخت کې ډېر خراب صورتحال زموږ صوبې دی زموږ ایرپورټ بالکل تباه دی 15 چې کم دی چیک پوسټونه ورته لګېدلي دي هغې کې دا خلک دا مطالبه کوي چې یا دا ایرپورټ تاسو داسې بار ته ویسئ چې یاره دا د کیڼ نه بار ته شي او یا تاسو د دې څخه وکړئ چې متبادل څنګه چې د اسلام آباد ایرپورټ ته یو سړی راځي هغه د سوات نه د دیر نه له باجوړ نه په موټروی روان شوی او سیده ننوځي څوک ورته دا تپوس نه کوي چې ته کم ځای نه راغلی په کار دا و چې دلته یې تپوس کولی خو هلته تنګول دي خلک دې نه دغه کوي چې دا فلایټونه دي نه بند شي پاکستان کې د دهشتګردۍ خلاف چې کوم مطلب دهشتګردي کېږي د دې ذمه دار افغانستان دی نه د دې ذمهدار یوازې افغانستان نه دی موږ خو دا وایو چې د افغانستان د یوازې ذمهدار نه دی د دې ذمهدار موږ پخپله هم یو خو که فرض که مونږ کینو او د هغې سره خبرې وکړو چې وایي دا ستاسو دپاره هم خرابه ده زموږ دپاره هم نقصان دی پښتانه هم دواړه طرف ته مري او مطلب دی چې زګونه ورانېږي دهشتګردي کېږي جوماتونه ورانېږي مدرسې ورانېږي دا یوازې نه چې کنه صرف عام کورونه او دوکانونه روان په دې کې دا خبرې هم شامل دي او بیا په دې جوماتونو او مدرسو کې قرآن عظیم شان نقصې پرتې هغه ځای کې شهیدان دا زموږ تاریخ ته تاسو ته پته ونه لګي چې هغه کې خو بیا دا قصه نه راځي چې دا خپل دی او دا پردی دی نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې په دې کې باقاعده چې دی نو په خارجي پالیسي باندې باقاعده دې باندې خبره پکار ده په دې باندې ناسته پکار ده افغانستان خلک زموږ خپل داسې نه چې نه دی هغه هم چې موږ کینو صحیح خبره کوو دا بیا زموږ سره مني او پاکستان په خلاف چې کوم د افغانستان ځمکه استعمالیږي دهشتګردۍ په حواله باندې آیا افغان حکومت د دې په کنټرول کې په مکمله توګه تاسو ته ناکامه ښکاري او یو طرف ته خو خیر د هغې بالکل ناکامي دا ده چې په کار دا و چې هغوی د یو خبرې ذمهواري اخیستې وې او هغوی وایي چې یاره دا زمونږ په دې ملک کې اوسېږي نو په کار چې دا کنټرول کړي بیا دا خو یو خبره شته دی بالکل لا موږ منو خو په هر حال د هغې دپاره خپلې لارې دي خپله خبره ده خپله جرګه ده خپله مسطه ده دا خو خبرداره چې نن چې کم دی دا دغه تاسو یو داسې لاین ته دا خبره بوځئ چې هلته کې زموږ د امن رسول خبره وشي موږ ټول عمر دا منچغې وو خو موږ په هغې عمل نه کوو نو دا خو به خامخا خو دا زموږ په دې کې ډېر قیمتي جانونه پای کې لینډ فورسز زموږ پوځیان هم غریبان شهیدان کېږي ټول جاني مالي نقصان شوی کېږي جاني نقصان په لکونو دغه وشو د خلکو شهیدان شو څوک معذوره شو او چې معذوره شو د هغې نه زیات شهادت هغه کم چې شهیدان شوي خو شهیدان شو خو دا معذوره چې شو دا غریبانان ژوند تباه شو د بچو د رزق دغه نشته دی نو د هغې تپوس هم بیا چا ونه کړو بله دا چې کومه نقصانونه وشو په کار چې دومره غټ دغه راغله د بار نه پنډونه راغله د چې په کار چې هغه پکې فیسیلیټیټ شي او بیا زموږ خصوصي زموږ چې کومې اضلاع فاټه چې کومه ته موږ وایو هغه وزم شوي دي د هغې د سره چې کومې وعدې شوي هغه هم پوره نه شوې د هغوی انفراسټرکچر او دغه چې دی نو همدغه شانتې خراب پراته دي هسپتالونه نشته کالجونه نشته دی روزګار نشته دی نو خلک به څه کوي
بالکل پاکستان په خلاف چې کوم افغانستان سرزمین استعمالېږي دهشتګردۍ دپاره افغان حکومت ته پیغام څه لرئ؟ افغان حکومت خو هغوی خو بار بار دا خبره کوي چې موږ لکه دې کې انوال نه یو که نه، نو خو بهرحال دغه چونکې زما د خاورې نه زما د مورچې نه په چاړس کېږي نو خو زمواري خو خامخا قبلوي که نه، دا خبره خو نه ده چې هغه به دا وایي چې یاره زه به ذمه یم زما په لاس نه راځي چې ستا په لاس نه شي بیا یې ځمکې نه وباسه. خبره خو دا ده که نه، لکه زمونږ ستا د کور نه په یو سړي باندې ډز کېږي نو ذموار خو د کور خاوند دی، دننه خو پته نه لګي چې مورچې نه ډز څوک کوي، نو په دې وجه باندې هغوی دغه ذمواري شته دی او دا به ښه باقاعده منل هغوی له پکار. پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ہمیشہ ایک میری تمام جب تک بھی میری گفتگو ہوتی ہے جو میرے انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہی کی بات کہتی ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان. اگر افغانستان کے لوگ آ کر یہاں سے جو خوارجی آتے ہیں یہاں پر آتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے وہ کوئی اس طرح کے میں انوالو ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے بہت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ان خوارجیوں کے لیے ان کو اس ملک میں آ کر اور اس ملک کی سرزمین کو نقصان پہنچانے کے لیے مطلب صرف پاکستان ہی ملا تھا، ہم تو ہمیشہ سے ان لوگوں کے دوست بھی رہے. جب کبھی ان کو ضرورت آئی دیکھیں جب وہ لوگ وہاں سے افغانستان سے نکلے تھے تو پاکستان نے تو بڑا اچھا ان کو ہوسٹ کیا تھا. تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو میرے حال میں ان لوگوں کے لیے پاکستان کی سرزمین کو اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا صفایا کرنا چاہیے. جیسے کہ کوہستان میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو چینی ہمارے بھائی جو تھے وہ کام کر رہے تھے اور ان کو مارا گیا اور یہ ہمیں خبر ملی کہ جی کہ افغانستان میں ان کا ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو فلرش نہیں کرنے دینا چاہ رہے یا سی پیک اگر چل رہا ہے تو اس کو بھی نہیں آگے بڑھنے دینا چاہ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان کو مستحکم نہیں ہونے دینا چاہ رہی یہ عناصر. تو اگر ایسی چیز ہے تو ہے. دیکھیں میں نے آپ کو سب سے بڑی اگزامپل دے دی کوہستان کی جہاں پہ وہ چینی بھائیوں کی جو ان کو مارا گیا. تو میرے حال میں اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو ان لوگوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے ہمیں پاک فوج کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. پہلے بھی ان کے جو جتنے بھی انہوں نے آپریشنز کیے تھے میں ان کو سراہتی ہوں اور آگے بھی وہ ہماری پاک فوج جو ہے اس ملک خدا داد کو ایسے عناصر سے محفوظ رکھے گی. میں اس امید کے ساتھ اپنی پاک فوج پر امید بھی رکھتی ہوں اور پاک فوج زندہ باد کا ہمیشہ سے نعرہ بھی لگاتی ہوں. تبھی پاکستان پائندہ آباد ہوگا. سب سے پہلے پاک فوج زندہ باد ہوگی. تو پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان ہے؟ میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی. اگر اس کا ماسٹر مائنڈ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ پھر کون لوگ ہیں افغانستان کے؟ وہ کون سے لوگ ماسٹر مائنڈز وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جو یہاں پر دہشت گردی اگر ہو رہی ہے تو اس میں انوالو ہیں؟ تو اگر انوالو ہیں تو ان کو پھر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے. اب وہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں تو ظاہری بات ہے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے نا جی. اگر وہ لوگ انوالو ہیں تو ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. اگر وہ اس دھرتی پر آ چکے ہیں تو ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. میں انوالو ہونے کی جہاں تک بات ہے دیکھیں ہم تو انہی چیزوں پر ابھی تک ہیں جو ہمیں انفارمیشنز ملتی ہیں. مجھے ایک یہ جو انفارمیشن ملی میں نے آپ کو بتایا اور اس کے میں حقیقت بھی ہے کیونکہ یہ میرے حلقے سے ملحقہ علاقہ ہے. ظاہری بات ہے میں ایبٹ آباد سے ہوں آگے کوہستان ہے تو وہاں پہ یہ آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ دہشت گردی ہی ہوئی اور ہمارے ان مزدوروں کو انہوں نے اس وقت مارا ہے جو چین سے آئے ہوئے تھے. پاکستان اور افغانستان کو امن کے لیے مل کر اقدامات اٹھانے چاہیے یا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پاک افغان ریلیشن شپس کو ہمیشہ اسٹرانگ کرنا چاہیے. ہمیں میں کہتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ارد گرد جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا میرے حال میں شیوا بھی ہونا چاہیے اور ہمارا حق بھی بنتا ہے. پڑوسیوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ جیسے دیکھیں پاک چائنا فرینڈ شپ الحمدللہ ایک نام ہے اس کا. لیکن اگر جہاں تک افغانستان کی باری آئی ہے ابھی اگر افغانستان کے ساتھ ہمارا ابھی تک کوئی ایسا چیز دیکھنے کو نہیں تھی. وہ جب افغانستان میں ایشو تھا وار کا تو وہ لوگ یہاں پر آئے انہیں کیمپس دیے گئے انہیں یہاں پر رکھا گیا انہیں ہر طرح کی فیسلٹی دی گئی
اور الحمدللہ پاکستان نے ایک اہم کلیدی کردار ادا کیا اس وقت بھی. تو ویسے تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، لیکن ابھی یہ جو کچھ خوارجی سن رہے ہیں وہ آتے ہیں ادھر LOC کو کراس کر کے، تو یہ ایک بڑا مہمہ ہے. افغان حکومت اپنی سرزمین جس طرح کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ان کے روک تھام یا کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جن لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہے، ان کے اوپر تو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں. اب افغانستان کے اندر یہ دیکھیں ان کی حکومتی پالیسی ہے اور وہ اس کو اس حد تک مستحکم کریں کہ وہ اس کے اوپر انیشیٹوز لیں کہ جس طرح پاکستان انیشیٹو لے رہی ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ کسی ملک کی ترقی کی راہ پہ جو جانا چاہ رہا ہو اس کو روکنے کے لیے تو کوئی سدباب ان کو کرنا چاہیے، اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے آگے پیچھے اس طرح کی خبریں ہمیں سننے کو روز ملتی ہیں خوارجیوں کی، اور یہ تو میرے حال میں ابھی تک تو کوئی بیٹر انیشیٹو انہوں نے نہیں لیا. پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کے استعمال پر افغان حکومت کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میں بحیثیت پٹھان اور خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے، اور بحیثیت پٹھان وہ ان کی بھی ٹرائب زیادہ تر پٹھان ہے اور ہمارے وہ پڑوسی بھی ہیں. تو میرا تو یہی گزارش ہوگی کہ وہ اہم کلیدی کردار ادا کریں جی، تاکہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں کوئی ان کا ایسا رول نظر نہ آئے، اور وہ بھی کوشش کریں کہ پاکستان آج ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہے. جیسے کہ وہ اس وقت مشکل حالات میں تھے تو ہاں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو پاکستان ابھی جیسے کہ اپنی اڑان بھرنے پر ہے تو ان کو بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے. ایسے لوگ جو اگر ان کی سرزمین پر موجود ہیں، جو وہاں سے ماسٹر مائنڈ ہے، جو یہاں پر آ کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کی سرزمین سے، ان کی روک تھام کے لیے بیٹر انیشیٹوز لیں تاکہ پاکستان کین آلسو سروائیو، اینڈ اٹس آئی تھنک سو بیٹر فار دا پراسپیرٹی آف پاکستان ایز ویل. اور میں یہی ان سے امید رکھتی ہوں کہ ہمارے اخوان بھائی جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے. دیکھیں، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور افغانستان کے لیے پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی حکومتوں نے، کوئی بھی حکومت تھی، بڑی قربانی دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج افغانستان میں جو انہیں ایک آزادی ملی ہے وہ پاکستان کی مرہون محنت ہے. اور جتنا بھی مطلب ہے، جس طرح کے سوویت یونین اس وقت اس کے خلاف جو جہاد تھا ایک قسم، اس میں پاکستان کا اگر کردار نہ ہوتا تو افغانستان اس طرح کی صورتحال اس کو مل سکتی تھی. افغانستان کی آزادی کی بات کی کہ پاکستان کا اس میں کردار تھا، تو وہاں پہ لڑکیوں کے تعلیم کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ کیا پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان ہے؟ دیکھو، یہ وہاں سے جو لوگ وہاں سرزمین استعمال کرتے ہیں یہ بہت زیادتی ہے، اور یہ افغان حکومت کو اس کے بارے میں یعنی اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اور اس خطے میں امن دیکھو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح پاکستان میں امن ہوگا افغانستان میں بھی امن ہوگا. اور افغانستان کو دیکھیں جی، کتنے عرصے، میرا خیال 40 سال ان کی سٹرگل لگی ہے. سوویت یونین 20 سال لگا ہے، اور اس وقت جو حالات تھے ہمارے سامنے گزرے ہیں کہ تقریباً 5 ملین جو لوگ ہیں افغانستان کے پاکستان آئے. ہم نے ان کو بھائیوں کی طرح یہاں پر رکھا ہے، اور ہر جگہ ہر مقام پر کھلے عام باقاعدہ ان کو یہاں پر بزنس کرنے کے، باقی رہائش کے اختیارات ملے، اور ایک بہت بڑی سپورٹ ملی ہے. اگر پاکستان سپورٹ نہ کرتا تو افغانستان میں وہ اپنے اس کے لیے لڑ سکتے تھے، تحفظ کے لیے لڑ سکتے تھے. آج تو ہمیں یہ چیزیں سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو تو محسن ہے افغانستان کا، اور پاکستان اور افغانستان اور اس طرح اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک افغانستان کے خلاف بھی کوئی اگر پاکستان کی زمین کو استعمال کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور افغانستان کے رہ کر جو پاکستان کے خلاف جو وہ استعمال کرتا ہے یہ بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین جس طرح کے مطلب پاکستان کا یہی موقف ہے کہ استعمال ہو رہی ہے، کیا افغان حکومت اپنے سرزمین کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ان کو سوچنا چاہیے. دیکھو، جو استعمال ہو رہا ہے کئی بار، یعنی یہ پاکستان نے ان کے ساتھ رابطہ بھی کیا، بات بھی کی، ساری چیز ہوئی، تو یہ ان کی کمزوری کا بھی اظہار ہے. وہ کیوں استعمال کرنے دیتے ہیں کسی کو؟ یہ ہمیں تو بالکل توقع نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے وہ جس طرح کے
بہت ہی قریبی تعلق ہے افغانستان کا. اب بھی کتنے افغانی پاکستان میں رہتے ہی یا نہیں رہتے, یہاں کاروبار کرتے ہیں, یہاں پر مختلف مطلب ہے رہائش انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے, یہاں سے باہر جاتے ہیں, اور مطلب ہے ایک جس طرح ایک مطلب ہے پاکستان کے دوسرے سٹیزن جس طرح رہتے ہیں, تو انہیں اتنی مراحت ملی ہیں, تو پھر ان کو تو اس ساری چیزوں کا سوچنا بھی چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, خدا نخواستہ پاکستان کو اگر کوئی کمزور کریں گے, کوئی بھی قوت کرے گی یا پاکستان کی فوج کو کمزور کرے گی, تو پھر افغانستان میں تو امن کس طرح رہے گا, پھر اس خطے میں امن کس طریقے سے رہے گا. اس وقت یہ پاکستان واحد اسلامی ایک ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی طاقت دی ہے. افواج پاکستان پوری دنیا کی یعنی ایک بہترین افواج میں شامل ہوتی ہے, اور وہاں پر مطلب ہے اب پورے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی نظر اس پر لگی ہوئی ہے کہ یہاں کے افواج کو کمزور کیا جائے, یہاں کے آلات کو خراب کیا جائے. کتن کو چکم پاکستان کے ترہگری پا حوالہ سرا دے پاکستان دے موقف چے افغانستان سرزمین دے دوی پا خلاف استعمالی کی پا دے حوالہ سرا دے پارلیمانی ممبرانو تفصیلی خبر تاسو آور دے دوی وہ چے پاکستان و افغانستان تا دوارو تا چکم دے امن و امان صورتحال دے بہتری دے پارا مل کر اقدامات ہم پکار دی اور دن علاوہ ٹریڈ ہم پکار دے اور خط تعلقات ہم پکار دی. دا دے سرا زمونگ دا دے پروگرام وقت سر تراسی دے بل پروگرام دے پارا زمونگ سرا وسی اللہ پاما.